أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وسپدی آیات کې الله تبارک وتعالی ولسم امر ولسم حکم بیان کړی دی. هغه د په باره د احسان کولو کې د هغه زنانو سره چې د هغې خاوند وفات شوی، او مقصد په دې کې دا دی چې ځان وساتئ د هغه ظلم نه چې جاهلیت والو به د هغه زنانو سره کو چې د هغې خاوند به وفات شو، نو د دغه زنانو سره به په عدت کې چې کم ظلم کو، نو الله وایي د دې نه ځان وساتئ. جاهلیت والو به څنګه ظلم کو؟ نو موطا د امام مالک رحمه الله کې لیکلی شوي دي چې په دور د جاهلیت کې ښځې خاوند چې به کله وفات شه، نو هغه به یې داخله کړه یو تنګ کور ته، یو تنګه کمره وه، لکه څنګه چې عام طور باندې خلک چرګانو له یو دغه جوړوي، یو کوډګۍ جوړوي، دغه شان یا سپوله جوړوي. نو داسې به اوس زنانه وایي زمونږ حقونه چې کوم دی نو هغه په اسلام کې نشته دی، داسې کته زنانه ده وایي که نه. خو چونکې اسلام چې کوم حق ورکړی دی نو هغه بل یو مذهب هم نشي ورکولی او بل یو قوم هم نشي ورکولی، هېڅ یو انسان یې نشي ورکولی. الله چې کوم حقونه ورکړي دي د دې حال دا و چې د دې زنانه خاوند چې به کله وفات شه، نو دې لپاره د سپي په شانته کې یو کمره او یو کوډګۍ به ورله سازه کړې وه، او هغه تنګې کمرې ته به دا داخله شوه او ډېرې بیکاره او ناکاره جامې به یې واغوستې، هیڅ قسمه خوشبویي به یې نه لګوله، زینت به یې نه شو کولی. د یو کاله پورې به دا دغه کمره کې او دغه کوډګۍ کې دا پرته وه. روټۍ چې به م ورکوله یو معمولي سورې په هغې کې کړی و، په هغې کې به ورله روټۍ ورکوله، او بیا به ورته یو څاروی راوستلی شو د یو کال نه وروستو. ګوره یو کاله پورې خو به دې دا سختې سختې تېرې کړې، یو د غریب خاوند مړو او بیا به پې دا سخت هم تېروله، ځکه دا سپیره ده، نو دا به بلکل سپیره ګڼله او دغه شانته کې به یو څښا ځای کې به پرته وه. بیا چې کله به یو کال پوره شو نو یو څاروی به راوستلی شو، او دغه زنانه به هغه څاروي پورې د خپل ځان وماږه، د خپل څرمن به پورې ومږله، او بیا به چې کوم دی نو ډېر ناکاره شکل به یې، ځکه چې دومره یو کال په داسې حالت کې تېرېدل. بیا به ورله په لاس کې د دغه څاروي پچې ورکړلې چې هغې به کومې پچې وکړلې، هغه به ورله په لاس کې ورکړلې او هغه به شا طرف ته وغورځولې، او بیا به د خپل مور و پلار کره بیا به روانه شو، هلته به لاړه. دې به زندګۍ کې بیا بل خاوند نه شو کولی، بلکې دا به د پلار کره لاړه، نو هغې که به ساتله ښه و، که نه به یې ساتله جو هغې به م وشړله. خو دا دومره ظلم او زیاتې د هغې سره به کېده. نو الله تبارک وتعالی د دغه جاهلیت د دغه رسم نه د بچ کېدلو دپاره الله رب العالمین دا حکم وکړه. الله وایي والذین، او هغه کسان یتوفون منکم چې وفات کړی شي ستاسو نه، مړه شي ستاسو نه، ویذرون ازواجا او پرېږدي بیبیانې او ښځې، وصیتا نو هغې دې وصیت وکړي لازواجهم د خپلو ښځو دپاره، د خپلو ښځو دپاره دې وصیت وکړي متاعا د خرچې کولو الی الحول تر یو کاله پورې، غیر اخراج بغیر د ویستلو نه. یو کاله پورې دا خاوندان پکار داده چې دا وصیت وکړي. نو دا وصیت چاته وکړي؟ یا دا وصیت وکړي، ګوره مقصد په دې کې دا دی چې خاوند دې د مرګ په وخت کې خپلو زنانو ته دا وصیت وکړي، خپلو ښځو ته دې وصیت وکړي چې د یو کاله پورې دې زما په کور کې تاسو اوسېږئ. یو کاله پورې خپلې ښځې ته دې ووایي زما په کور کې به اوسېږي د یو کاله پورې، که زه مړ شومه، او ستاسو نفقه او ستاسو خرچه دا بر زما د مال نه وي. نو بیا د هغې خوښه ده که دا وصیت قبلوي او که نه قبلوي. او یا دا سړی دې وصیت وکړي خپلو ورثو ته دې وصیت وکړي د بیبیانو په باره کې چې بهی تاسو به زما دا زنانه دا بر دې کور نه وباسئ نه، یو کاله پورې به دا دلته وي،
او دارنګې که چېرته یو کال نه وروستو دی بیا ځان له بل ځای نکاح کوو نو کولی شي، خو لیکن دا به ردی نه دا ټول مال چې کوم دی نو دا به ردي او دا به ردی نه وباسئ نه. که هغه زنانه بیا 4 میاشتې او 10 ورځې خو په هغې باندې د شریعت پابندي ده او دا یو کال استحبابي دی، یو کال پورې استحباب دی، یعنې مستحب کار دی چې دا ښځه پاتې شي. خو که چېرته 4 میاشتې او 10 ورځې تېرې شوي نو بالکل دا زنانه بل ځای نکاح دا کولی شي بیا، خو که یو کال لپاره پاتې شوه نو مستحب ده. الله رب العالمین فرمایي فإن خرجنا که ووتې دا زنانه په خپله مرضۍ ووتلې د یو کال نه مخکې فلا جناح علیکم نو نشته دی څه ګناه په تاسو باندې فیما په هغه څه کې فعلنا چې کوي دا زنانه فی انفسهن په باره د خپلو ځانونو کې من معروف د څه ښه کار نه د شریعت مطابق کارو کې 4 میاشتې او 10 ورځې تېرې شوې او بیا بل ځای نکاح کوي نو کوي دي. والله عزیز حکیم الله تعالی ډیر زورور او ډیر لوی حکمت والا دی. وللمطلقات متاع بالمعروف اوس الله رب العالمین فرمایي چې څومره مطلقې دي څومره زنانه دي طلاق ورله ورکړی شو نو په کار ده چې احسان ورسره وکړي او هغې سره دشمنیانې بیا مه کوه. وللمطلقات او د طلاق کړی شو زنانو دپاره متاع پیده ده بالمعروف د عرف مطابق حقا علی المتقین دا لازم دی په متقیانو باندې. کذالک یبین الله په دې آیات کې اوس الله رب العالمین دا خبره بیانوي ترغیب ورکوي چې دا احکامات د الله رب العالمین دا ومنئ. کذالک دغه شان یبین الله بیانوي الله تعالی لکم تاسو ته آیاته خپل آیاتونه لعلکم تعقلون دې دپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ. والذین او هغه کسان یتوفون چې وفات شي منکم ستاسونه ویذرون ازواجا او پریدي بیبیانې وصیة لازواجهم نو هغې دې وصیت وکړي د خپلو ښځو دپاره. وګوره د وفات شي مطلب دا چې وفات ته نږدې شي او دارنګې مرض الموت کې اخته شوی بیمار دی یا مخکې نه چې دی جګ جوړم دی نو په کار ده چې دا نصیحت پرېږدي دا وصیت پرېږدي خلکو ته دا وصیت یې نه مخکې نه کړی د مرګ خو پته نه لګي خو دا وصیت یې ځان سره لیکلی چې بهی دا که زه مړ شومه نو دا ښځه به د یو کاله پورې زما د مال نه به خرچه ردې کېږي او په دې کور کې به اوسېږي. وصیة لازواجهم نو هغې دپاره هغې دې وصیت وکړي لازواجهم د خپلو بیبیانو دپاره متاعن د خرچې کولو الی الحول تر یو کاله پورې غیر اخراج بغیر د ویستلو نه. فإن خرجنا که دا زنانه په خپله بار ووتلې فلا جناح علیکم نشته دی څه ګناه په تاسو باندې فیما په هغه څه کې فعلنا چې کوي دا زنانه فی انفسهن په باره د خپلو ځانونو کې من معروف د څه ښه کار نه. والله عزیز حکیم الله تعالی ډېر زورور او حکمت والا دی. وللمطلقات یو د طلاق کړی شو زنانو دپاره متاع خرچه ده او پیده ده بالمعروف د عرف مطابق حقا علی المتقین دا لازم دی په متقیانو باندې. کذالک دغه شان یبین الله بیانوي الله تعالی لکم تاسو ته آیاتی خپل آیاتونه لعلکم تعقلون دې دپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.